السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زیم مولانا عطا الرحمن او منګه په تعلیم القرآن کې د نهم کلاس چې کوم د صوبه خیبر پښتونخوا د کورس مطابق دی د هغې تعارفي ویډیو خو مخکې منګه کړې وه چې د دې نه به منګه باقاعده نن شروع کوو. نو چې څوک کم نوي طالب علمان زمونږ دا ویډیو ګوري دا یې سبسکرایب کی او د بیل آیکن بټن دی دباو کی. دا به ترتیبوار انشاءالله تعالی دا کتاب به منګه ختمو او ورسره د 11 جماعت چې کم طالب علمان دي هغې دپاره به هم منګه د مطالعه قرآن کتاب هغه شروع کو او د دې چې کم تفسیر دی دی چې کم تفسیر کړی دی زه به تاسو ته په مختصر الفاظو کې د هغې خلاصه بیانومه. دا تاسو په خپله هم ځان له بیا وروسته کتلی شي او دا چې کم تفسیر ترجمه او تفسیر دی لغوي وضاحت دی نو دا به زه تاسو ته یو اسان تفسیر سره کوم. دې کې چې کم سوالات او جوابات دي هغه به زه تاسو ته حل کوم انشاءالله الکریم. دومبې دلته سوره مریم دی په دې مطالعه قرآن د نهم کلاس په جماعت کې دومبې سوره مریم دی او دې کې د انبیاء علیهم السلام ذکر دی. په ټول قرآن کریم کې د 26 انبیاء علیهم السلام ذکر دی. د زمانې د ترتیب په اعتبار سره حضرت زکریا علیه السلام د حضرت عزیر علیه السلام نه وروسته او بنی اسرائیل ته الله پاک حضرت زکریا علیه السلام پیغمبر را لیږلی. حضرت عیسی علیه السلام د پیدایش نه 100 کاله وړاندې دا د حضرت زکریا علیه السلام زمانه وه. د بیت المقدس کې امام حضرت عمران دغه بیبي وه حضرت حمنا یا حنا. هغې منښته ومنله نظر یې ومنه چې زما په دې ګېډه باندې چې کوم اولاد دی دا به زه د بیت المقدس د خدمت دپاره وقف کومه. نو چې کله هغه حمل یې وزېږو نو حضرت مریم به یې پیدا شوله. نو دې خو ویل چې دا خو زنانه ده دا به د بیت المقدس څنګه خدمت وکړي. الله جل شانه په علم کې وا چې دا زنانه چې دا به د ډېرو نارینهو نه چې کوم د دې په خیال کې دی د دې زنانه چې کوم نظر یې منلی دی دا به د هغه هلک نه دا بهتره او غوره. نو هغې وقف کړله د بیت المقدس د خدمت دپاره حضرت مریم او د دې پرورش حضرت زکریا علیه السلام په حصه کې ورسېدو. د دې چې کوم امامانو د بیت المقدس د ټولو دا خواهش و چې موږ د دې پرورش وکړو. دوی په دې باندې قراندازي وکړله او قراندازۍ هغه طریقه هم څه عجیبه غونته کې وه چې تاسو به قلمونه اوبو ته ولئ که د اوبو په بره طرف د چا قلم روان شو نو هغه به د دې پرورش کوي. نو د حضرت زکریا علیه السلام په حصه کې د حضرت مریم پرورش ورسېده. نو زکریا علیه السلام د حضرت مریم پرورش او تربیت کو چې دا د دې د ترور خاون هم د حضرت مریم د ترور خاون هم دا چې به ورله نو حضرت مریم ته به بې موسمه میوې پرتې وي د الله له طرفه بې وخته او بې موسمه میوې ورته پرتې وي چې زکریا علیه السلام دې تپوس وکړو چې دا میوې د کوم طرفه دي.
وای دا خو الله جل شانه د طرفه دی، الله چې چاته وغواړي فراخ رزق او روزي ورکوي. حضرت زکریا علیه السلام هم په زړه کې دا خواهش راغی چې الله پاک فراخ رزق ورکولو والا ذات دی، بې موسمه میوه ورکوي، نو الله به ماله هم اولاد راکړي بې موسمه او بې وخته. حضرت زکریا علیه السلام بوډا دی، بیبي هم شانډه ده، نو دعا یې وکړه د الله جل شانه له طرفه چې خدایا ماتم نیک اولاد راکړي. فرشته ورته زیری ورکوي الله درته، حضرت یحیی علیه السلام تا ته زیری درکوي چې الله به تا ته زوی درکوي. یحیی علیه السلام سیدا و حصورا و نبیا من الصالحین، صفات ورته هم ذکر کړي. دی به سردار او مشر وي، دی به په خپل ژوند کې واده نه کوي. دا نښې ورته وښودلې او دارنګې پیغمبر به او دارنګې نیکانو نه به. پیغمبران خو ټول نیکان دي، ټول د ګناهونو نه معصوم دي. حضرت یحیی علیه السلام پیدا شو، نو د ما دې دپاره به نښه سي، الله به ما بیا ظلمې کوي او زما دا ښځه به بیا پیغله شي که نه، هم به دغه شان به تاسو یې. نو تعجب حضرت زکریا علیه السلام وکړو، یم تاسو به همدې حال کې. بیا زکریا علیه السلام د الله نه دعا کوي چې خدایا نښه یې د دې څه راوایي، نښه یې دا ده چې 3 ورځې به بغیر د څه مرض نه او د بیمارۍ نه ته به په اشاره باندې خبرې کې، داسې خبرې به نشي کولی. الله جل شانه حضرت زکریا علیه السلام له زوی ورکو حضرت یحیی علیه السلام، او د دوی وفات هم دا په اول یحیی علیه السلام د یهودو شهید که، او بیا حضرت زکریا علیه السلام د ونې په یو ډډ کې هغه پټ شو، پناه یې واخیستله، ونې له ځای ورکو، یهودو اره راواخیستله، هغه ونې په منځ 2 کړله، هغې هم شهید کړو. نو ټول قرآن کریم کې دا 26 پیغمبرانو ذکر دی، 26 پیغمبرانو ذکر دی. دا د دې یو قسم له خلاصه وه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، کاف ها یا عین صاد. الله پوهیږي په مراد خپل سره په معنا د دې حروفو. ذکر رحمت ربک عبده زکریا، دا دی ذکر د رحمت د رب ستا عبده چې الله بنده یې زکریا علیه السلام. دې ځای پورې بس دی انشاءالله، بیا به نور تفصیل به کوو که خیر.